لہٰذا موقع محل ته کتل پکار دي چې ستا په تعلق ختمولو سره هغه سړی بګړاویږي که سمیږي که ښه بګړاویږي نو بیا ورسره تعلق مه ختموه ځکه دا تعلق ساتل هم د الله دپاره شو د دې دپاره تعلق ساتي چې دی بګړاو نه شي اسامه صاحب دا سوال کړی دی چې د چا سره د الله تعالی دپاره تعلق ختمول څنګه دي حدیث پاک کې راځي حدیث قدسی دی سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله وکسان داسې دي چې الله به هغوی له د عرش د سوري د لاندې ځای ورکوي هغه داسې ورځ ده یوم لا ظل الا ظله چې الله د سوري نه علاوه د بل چا سوري به نه وي او چاله چې الله خپل د عرش د سوري د لاندې ځای ورکو نو هغه به الله تعالی جنت ته داخلوي په هغې کې دوه کسان داسې دي اجتمع لله وتفرق لله ورجل تحاب فی الله هغه دوه کسان چې صرف محبت د الله دپاره کوي دنیاوي غرض نه وي دنیاوي لالچ نه وي اجتمع علی وتفرق علی د الله دپاره یو بل سره یو ځای کېږي او د الله دپاره تعلق ختموي نو که چېرته یو سړی فاسق دی اور برملا فسق کوي د ګناه ارتکاب کوي اور ستا ماتحت دی ستا په نگرانی کې دی مثلا ستا بچی دی یا ستا ښځه ده یا ستا رور دی او تا ته پته ده که زه د سره تعلق ختم کم نو ده ته به لږه تنبیه میلاو شي او دی به دا منکر پرېږدي نو په دې صورت کې تاله پکار دي چې ته د سره تعلق ختم کړي دپاره د دې چې دی منکر پرېږدي لیکن دا کم چې ستا ماتحت دی ستا زوی دی ستا رشته دار دی ستا خبره مني خو په دې باب کې ستا خبره نه مني که ستا یقین وي که د سره زه تعلق ختم کم دی به ښه بګړاو شي نو په دې صورت کې ورسره تعلق مه ختموه بلکې تعلق ورسره جوړ که د پاره د دې چې ستا ورسره تعلق جوړ وي نو ته به ده ته هغه ښایسته خبره ورسوې چې ستا ورسره تعلق جوړ نه وي نو ته به ورته خبره څه ورسوې او دریم هغه خلک دي چې هغه ستا ماتحت نه دي عام خلک دي برملا زنا کوي برملا شراب څکي د الله تعالی احکام اور حدود په هغې باندې خپې لګوي نو په دې صورت کې تا له پکار دي چې ته وله په احسن طریقې سره دعوت ورکړې لیکن بیا هم نه مني ستا ملګری دی ستا د زړه یار دی بیا هم نه مني نو بیا تا له پکار دي چې ته ورسره تعلق ختم کړې دا ورته ووایي چې زما تعلق تا سره د الله دپاره ته د الله خبره نه منې د الله حکم نه منې لہذا زما تا سره تعلق نشته او د دې ډېر نظایر په شریعت کې موجود دي چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بعض داسې وو ابن عمر رضی الله تعالی عنه وړاندې یو ځل د هغه زوی یو خبره ذکر کړه ابن عمر رضی الله تعالی عنه ډېر په سختۍ ورسره خبرې وکړې او تر مرګه پورې ورسره خبرې نه وې کړې ډېر نظایر د دې موجود دي لہذا موقع محل ته کتل پکار دي چې ستا په تعلق ختمولو سره هغه سړی بګړاویږي که سمیږي که ښه بګړاویږي نو بیا ورسره تعلق مه ختموه ځکه دا تعلق ساتل هم د الله دپاره شو د دې دپاره تعلق ساتي چې دی بګړاو نه شي او که چېرته ستا دا یقین وي چې تعلق ورسره ختم کم نو دته به تنبیه میلاو شي نو په دې صورت کې د سره تعلق مه ساته دواړه صورتونه جایز دي موقع و مناسبت ته کتل پکار دي والله تعالی اعلم بالصواب